بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله جل شانه په قرآن پاک کې خپل رسولانو ته فرمایي پیغمبرانو ته فرمایي ستاسو پاک اور پاکیزه شیان خوره اور نیک عمل کې بشکا الله تعالی تاسو اعمال او ته معلوم دي دی آیات کې خدا خبر واضح شوه چې الله پاک اټول انبیاء کرامو ته اور اټول پیغمبرانو ته خپل وخت کې دوا هدایت ورکړي دي یو دا چې تاسو حلال خوراک نه خوراک کوئ او بل دا نیک اور صالح اعمال کوئ او د مودي مسلمانانو دغه عقیده ده چې انبیاء کرام اټول معصوم او هغه ناپاک شای او غیر پاکیزه خوراک کول غیر صالح اعمال کول دا بالکل کېدای نشي چې پیغمبر حرام خوړلی دا سره کېدای نشي چې پیغمبر غلط عمل وکړي خو بیا الله پاک هغه ته دا حکم کوي چې تاسو پاک خوراک کوئ او نیک عمل کوئ نو دینه دا معلومي کړي چې دا حکم الله جل شانه تو اور مو ته کړی ده او دوی کې د دوو شیانو اهتمام حکم هم کړی ده ورکې الله تعالی د دواړو حکمونو کې حکمت دغه ده چې په یو ځای باندې ذکر کړي چې حلال خوراک ته سړی کوي نه حلال خوراک ایدی دخل په نیک عمل کې که حلال خوراک ته کولو الله تعالی به ته به د نیک اعمال کولو توفیق دی کوي او که حلال خوراک ته نه کولو به بالا پوک ته د نیک اعمال کولو توفیق نه دی کوي بلکې د نیک اعمال به ډیر مشکلات سره کیږي نو د حلال غټلو طلب الله جل شانه کړه دا نن د معاشري کې د صورت بګور دا اور فساد دا وريزي نه بلی ته لګي زیاتیږي او صورت دی معاشري اصلاح کولو کوشش کول شي درستګي او د ټیکولو کوشش کول شي دا اټول به فائدې لګي ثبتيږي دیږي اټول نه ایو اهم ترين وجه انده هم د سمودي خپل دي آمدنه ایمودي غاټي دي حلال او دي حرام دي طرف ته سره متوجه هم نکو تو صورت ور کول په کور دي انم متوجه متسو دي ته نه ور کو مسلمانانو د تاجرانو طبقه دي ته نه ګوري آیا د حکومت تجارت کوي د شریعت په نظیر کې د خستل او خرڅول موږ کوم کوو آیا دا ټیک دی او کنه دی ټیک دی طرف سره دا تاجرون توجه هم نه ور کوي چې د تجارت کې مو ولا کوم صورتونه ټیک دی حلال طریقې سره دی او کوم نه دی ټیک یعنی ممنوع دی مثلا موجوده په دې دور کې خلک زمکي خلی اور خرڅوي نن سبا د زمکو د خستل او د خرڅولو دا یو عام رواج جوړ شوی هر یو سړی اندی تر وته چې پراپرټي کور کوم خدای پراپرټي کور څنګه ته کول پکور دی ایدی علم سره نشته دا معلومات سره نشته دي لکه مثال په تور باندې یو سړی زمکه دا ادي هغه زمکه سودا وکي اته چون زمکه وغستله هغه بیعانی په تور باندې زغه ته ټوکن هم یل شي مارکیټ په زبون کې ا ټوکن ویر کې پورا پیسې نه وی وکړي او ته چې د 100 روپے اوس وغله بیعانه وغله څکله ز ټولې روپے در کته په موته زمکه چې کوم انتقالات هغه انتقال بو کی نو دو د زمکه څخه کله نو خلی ټوکن ویر کی د رجسټری لپاره یو وخت مقرر کی انتقال لپاره یو وخت مقرر کی چې شپې ګمشتو یا مثال کول کې نه بزو ته روپې در کو ته موته رجسټری او انتقالات روکي نو اوس کې دا رجسټری دی په زمکه یعنی دی په نامې باندې نه وی شي یا انتقال دی نه ته نه ویره وخته خپ اندی دوران کې د کوم سړي ټوکن ور کړه د بیانه وکړي د زمکه دوه خرڅ کی په بل سړي باندې اخ کې دي ته گاټه روزي او دا گاټه هغه زون ته کی اڅوکمي پیسې وی هغه اخته ویر کی دګي شریعت دي اجازه نه ورکی دا گاټه دي لپاره نه د جایز شریعت د سي گاټي ته نه جایز دي ځکه سپدي خستل او خرڅولو کې دوکا ده یو خدا غدا چې هیڅ پاتې نه لګي دا پیسې چې دي کومي راو خستري چوب نظمکه خرڅ کړله دریم کاس باندې دي د پیسې ملو شزو کې خيو کول لا کې دا شي د روپې دوه وغلی دینه لوړ شي لوس نه اخر دي د بڅکی دو کنګول شولو پیسې نه لوس نه ودلې اخر د بڅکی یو دیو خبره دا چې کوم مالک تا کې دا شي په د کول یو نیم کې نه نه هغه مړ شي د زمکه میراث کې هغه بچي ته پودي شي هغه انتقال یعنی هغه ته انتقال شي هغه دی باندې نه خرڅي نو زیغه په بل سړي باندې خرڅ کړی دا نو بیا ونه لنجا جوړ شي یو نقصان زم نقصان دا چې دا کوم ټوکن ټیم کې د غوسره سټروم لیکل شي هغه سټروم کته چونه د پوسټ کې زمکه مالک نه آیا د کوم سټروم زته لیکل دا انتقال لا
هغوی څه نه ده انتقال نه ده داسې یو اګریمنټ ده یوه وعده ده نو څه کله وعده پوره شي ټیم پوره شي زه به دې ته انتقال وکړو د موټر پیرو کې نو دا سټمپ پیپر د محض یوه وعده ده یو اګریمنټ ده نو څه کله دا اګریمنټ ده دا بیع پوره نه ده شوي نو اوس کې دغه ځمکه چې دا سړی مالک نه ده جوړ شوه نو دا ځمکه دو په چا باندې څنګه خرڅوي ویلې چې نه دا دې په قبضې کې ده نه دا د مملوک جوړ ده نه غیر مملوکه ځمکه غیر مقبوضه ځمکه دا د یو په دریم کاس باندې خرڅ کړله نو دا به څنګه ټیکېدلی شي